بسم الله الرحمن الرحيم ولا يجوز المسح لمن وجب عليه الغسل مسنه د جایز هغه چا د بار چا باندې چې غسل واجب وي کې جدا نه هم بحث دي تاسو ته بیات وی ول نمبر وسب د مسح تیر شوی شرایط تیر شوی موده د مسح محل د مسح مقدار د مسح کیفیت د مسح آله د مسح او موانع د مسح وس بیان د مسح په موضوع څوک کولای شي برو ګوري جی که یو سړی دی او د سیمات شو او موزی بخوکړی بس دا مسح کولای شي خو که یو سړی دی جنابت کې شو موزی بخوکړی بس وای نور بدن به وینځم موضوع باندې به مسح وکم ودانه صحیح کیږي حیز خزا د هیز نلامبی نفاس والا غزه ده نفاس نلامبی وي په موضوع به مسح وکم نو نکافي کیږي څه مشکل شته پکې ولا يجوز المسح جائز نه د مسح لمن وجب عليه الغسل فهغه کس باندې چا باندې چې واجب وي غسل نقلی دلیل ور بیان لحديث صفوان بن عسال رضي الله تعالى عنه صفوان غیر منصرف دی ای بني صفت دی دا خو غیر منصرف نه لازم زکم کسره ورکړه مضاف الیه دی انه قال د فرمایل کان رسول الله صلی الله علیه وسلم چره یامرنا من تبع امر کولو اذا كنا سفرا کله چې موږ مسافرو څه امر الله ننزع خفافا امر به کولو امر دایو مسله د چې وسړي موظف خوې او اذا مسنه کو مخفین زما کم شی بهتر دی انزل کنه انزل بعضی علماء وی انزل عزیمت دی بهتر دی خو چې موزی دی په خوې لبه د باز اور ایداد چې ګورلتا یامرنا موږ ته نبی له سلام امر کولو امر کومه درجه د استحباب وی تاسو له د خیر سره وسامي کې راشي کومه درجه د چای نو کم از کم مستحب دار چې موزی دی په خوې به موزی لري کولو خپل انزل دې بزی بهتر دار چې مسوکه او باقی کوم علما چې وي عظمت من عمل اولاد د هغه صورت کې چې موزي بخو کما چې مسبه وکما کنه بس خپي وینځم نه بخو کوم دغه خبره کوي راځي بهرحال الله ننزع خفافنا الله ننزع چې موږ دیونه باسخ په موزي 3 ایام ولياليها دري ورځ یو درې شپې معنا مسبه کولې شو لا عن جنابت کې نه او بعضی نسخو کې الا راغلی غخدا الا عن جنابه ها جنابت کې به وباسو ور صفه دلیل له جنابت کې مسکار نه ور کوي ولیکن نو کم شینو کې به موږ مسک ولې شو ان بولن تشبول مکړه او دسمات شو او غایت اندک بول مکړه او دسمات شو نو من سلیود شو دسمات شو ولئن الجنابه برغوري چې عقلی دلیل چی د کنه د بقایده بنا یې نو دي تصحیح وخت دی جنابت کله کلی او بی او د سکیدل بار باری او خپینځلو کې کم مشقت دې کنه مشقت دا ال زیات مشقت دې سره بهارج کې ارته چې بار باری انځي او کله کله انځلو کې مشقت نشته لنډه دار جنابت چیرته کله یو د خپل انځو مسله برازي انځلو نه څه مشقت پکې نشته دي نو المشقه تجلب التيسير مشقت اسانتیا طلب کوي راولي مشقت نشته دي او د خو بار بورس کې څو بیري او د ضرورت راځي نو خپل چیز دي کې اوس مشقت دي اوس بدا تيسير راولي ځان سره ما سبا جاي شي په شو لای کنه به منګه بدي رخصت په بیان کې به ان شاء الله راشي ګران زیاده حسامي کې د عظمت او د رخصت بیان د عظمت څلور اقسام دي د رخصت هم څلور اقسام دي رخصت کې څلورم قسم پیدا دي چې په کوم محل کې حکم د عظمت وارد وي په کوم محل کې حکم د رخصت وارد وي تعبیر ما ډیر ټیم باندې سیټ کړی ښه په کوم محل کې حکم د رخصت وارد وي په دغه محل کې حکم د عظمت نه البته فی الجمله یعنی نور زین کې به دا مثال ور کړی یو سړي موزي په خوکړی نه بدی صورت کې حکم د رخصت وارد دی مسا وکذا وختي مسلې لاړه مچه انزل اولادی کنه مسا اولاده نه بدی صورت کې حکم د عظمت د سره شته دی نه بیخي انزل نشته خو نور صورتونه کې شته چا چې موزي نه دا د رخصت یو قسم دی ښه راځي جی
منګه کې مې مادو بیان کړی د المشقه تجلب التيسير ال د رخصتونو اقسام دي کم دا رخصت دی او دا رخصت دی او د قصه ده بکې لن خپل مقصدی مسله باندې پوه شولې چې ګوري موزه باندې مسکول په حقیقت کې رخصت دی او رخصت علی چې کله مشقت وي او مشقت علی چې کله بار بار خپینځلی وغه په ودس کې نه په غسل کې صحیح شو ولأن الجنابه چې لا تتكرر عاده دا عاده مکرر نه فلا حرج في النزع هیڅ حرج نشته چې موږ وباسو موزه وباسو خپینځو بخلاف الحدث په خلاف د دې چې موږ بی او د سکیګو دا بار بار کیږي او د ضرورت بار بار راځي لانه يتکرر دا متکرریږي نو که خپیر بیرینزو حرج ده په دې باندې پوه شولې لسم نمبر نواقض المسح تاسو ما تلک متوجي شي مس کلماتيږي نظم کتاب کې دری صورت ذکر کړی دي سره مس ماتيږي یو چکل او دس ماتيږي ګورتا او دس وکړلو او به چیرته بیا ودس شولې او به دې په موضوع مس وکړله نو ټیک ده کنه مونږ په کولای شي نو په موضوع دې مس کړي ښا اوس د موضوع دا مس کلماتي کی نو چکل به او دس شولې نو نور اعضا مخینځي لاسونه انځي سر باندې مسکه نو هغه د خپو مسم دې ماته شوی مس دوباره وکړه یو دا چې به او دس شولې یعنی بکم وشیا باندې او د سماتیږي ستا د غمسم ماته دوباره به کې وای شو دیم جی توجه دیم نمبر دا چې موزه دی ویستله د خپینه دی موزه بار کړه بده بیان کو د خیره سره نو ما سمات شوله به په کې تفصیل لا دی ک شری او د استکړې موزه دی بخو کړي او لا تر وسه به او د شوی نه یو موزه دی ویستله هیڅ تم ضرورت نشته په خو دې لا پاکي دي به د شوی خلا نه او کو د استعمال شوی او په موزه دي مسه کړي وا زمنګ مسله دي کړه مسه ماتي دل دادي او تابع موزوي سلنه مسه مات شولا اوس بخپینځي راځي رااله ده څو صورت شو دوا دریم نمبر نیټه پورا شولا راځي د خیره بلکې موږ هو ویل کنه مسافر د 12 درې ورځې درې شپې او مقیم د 12 یو ورځ یو شپه دا چې برش ولا نو دا مسه چې تر وسه کم کړی و دا ماته شولا نو کو دستیو نیټه برش ولا نو موضوع با سخ پوینځه مسه ختمه څو صورت ذکر کړی درې مراق الفلاح کی اور سره صورت بل ذکر کړي هغه دا چې خپو ته وبور لیدان دواړو ته یوي ته نغه غسل رالی غسل د مس سره نه جمع کیږي نو مسله دوړه شولا نو څو صورتونه کې مسه ختمه شولا څلورو کې اوس ځکه وتوغري وينقض المسح وينقض المسح وما دي مسح لرا كل شيء هرغ شيء ينقض الوضوء چود سماتي دلیل تل دلیل اصل اکبر وګورئ من بار بار دا قاعده وایو حکم د کل چی دا حکم د جزمی حکم د کل چی دا حکم د بعضمی نو دس کل دی او مس بعض دی نو په کوم شی باندې چې کل او دس ماتې دل هغه حکم با دای حکمو دغه حکم به د چامي د موزي د مسبم بي په کوم شي چې او د سماتې دلو کل ماتې دلو مسبم به ماتيږي یعنی باز لانه وزکم مسا بعض الوضوء دا بعضی وضوء دا بر لیکلی وما ينقذ الكل ينقذ البعض دا کبرا دا یو دا شو دویم دغه تنقض حقيقي وي کدا کم چې تیر شو ناقض حقيقي دا نور حکمي دي وينقذ ايضا نزع الخف او ماتي مسل را ايضا څنګه چې هغه ماته ول د غشاندام ايضا د مصدر د مفعول مطلق د کچر د ملي دا کوم ځای اما مفعول د بشر د عجیب کی دي ښا سره د عجیب کی دي اعض ايضا الته تر استله باقاعده نزع الخف ويستل د موزي موزه چې دی ويستل کنه خدا کوم صورت کې ما درته غره بیان کړو وستا او داس کړي دي خپې دینځلي موزه دی بخو کړله موزه دی ویستله اس فرق ناراضي ځکه د موزه کردار لانه دی شروع شوی مسه شوی نه د نو ماته بچ شي هغه مثلا نه دی شوی ها موزه دی او دست وکړلو موزه دی بخو کړه بي او دست شولې بقای ازادي وینځلو مخفو دی موزه دی مسه وکړله وس مسه وشوا دینه پس کې به او دست شولې کنه نو هغه زړه مسه ماته ده
نور آزاد او دس به وینځي او په دې به مسح وکړي. وګورئ وينقذه ايضا وينقذه باب فعل نبي لكذي اما تيد لرا يظن نزع الخف ويستلم وزي وجداد لسرايه الحدث تسخيل وجه اوري کنه چتا په موضوع باندې مسح کړی و ناغه کم حدث راغلی او به ودسی قدم ته نه ورسېدلی موضوع قدم ته نه پرې خودله اته چې موضوع وستله سرایت ویل چې بس معنی ختم شو ډایرک پیراله ولګېدلو کا هغه حدث شو او په انتظار مانیو چې دا موضوع وکړه لري چې قدم ته ورسمه استقبال ماضی ته اشاره کوي ته ګورئ لسرایت الحدث زکا حدث سرایت وکړلو قدم ته ورتیر شو حيث زال المانع دا کوم صورت کې چې کله معنی موضوع لري شولا دا ماده د 23 نمبر ماده د 23 درشتمه ماده اذا زال المانع عاد الممنوع کله چې معنی لري شي ممنوع به راشي دلته ممنوع څوک معنی څوک د نووري معنی موزه ده ممنوع څوک د خپه نجس خپه به او د سکول خپه به او د سکول دا ممنوع نو چې معنی موجود ممنوع نه راتللو خپه به او د سکیدل نه چې معنی لري شو موزه نو خپه به او د سکیدل ممنوع رااله ورسې راځي وکذا نزوا حدیما کی ودی وسلم دغه حکم دی هلکه یو کې ولې دی خو بس به کې یو موزم سره توجه جی خو بس یو خپل وینځو کنه یو موضوع خلا په خود نو هغه مسدي کافی هغه ولې ماته په سوال پوه شوي جواب خپینزل اصل لی او مسکول دای بدل له او قانون دار منګه د کافی او جامع او نهمیر او وحدت نه وینه وایو چې بدل او اصل دواړه نه جمع کیږي نرسه په خبر چکل حذف وجوبي حذف کیږي کړي کنه جواب قسم ولاړ له بزید خبر معنی او پلان کې دی کسی کو کړه بهرحال اصل او بدل دواړه جمع کیږي نه غسل د خپې او مسح دا دواړه نه جمع کیږي نو چې و موزه دی وسله حکم را له دغه خپې د وینځلو هغه بدل چې و مسح ختم کم دی لتعذر الجمع اذا متعذر دي جمع بين الغسل والمسح في وظيفه واحده بي وظيفه هلك في وظيفه واحده ولا تسلك متوجه شيء سبق لك بمميريږي في وظيفه واحده ولا یو وظیفه سوال جوړیږي چې بای خپا یو بیل ده او بل بیل ده نو بس دا خو یو بمس شي کنه ابل بغسل شي دا خو یو شي کې په یو شي کې دوه من دي اصل او بدل غسل او مسح دا خو یو کې نه دي یو کې مسح بلکې غسل نه رسې په جواب کتا سره لګوري دا بل سامي کې راشي ان شاء الله خو حاشیه معنی دي حاشیه معنی کا عزیز ته یو مسله بیان کمه نو به خوندر کې دته مسله دا سیده کې یو سړینا او داس کې مثلا تندې وچ پاتې شو او مټی انځلې دي نه د دې لاسونو تری رواخ سلو تندې بیرون کو نه کافی کیږي د یو عضوی تری چې د لوندواله په دې باندې چې د بل عضوی وچواله ختمي لمدی نه کافی کیږي او داس کې صحیح شو دا مسله او غسل کې کافی کیږي غسل جنابت دې کو سزا وچ پاتې او د بل زې تری دی رواخ سله په ودی مګلو غملون شو خبره ختمه تو سوجه د غسل کې کافی کیږي جواب توجه جواب داري شکل محل واحدی نو قانون دا دی د یو تری د بل وچوالی د پاره د یو حصے تری د بل حصے د وچوالی کافی کیږي محل واحده کې او په دوه محلونو کې د یو تری د بل وچوالی د پاره نه د بل حصے وچوالی چې په تر کې لوند کې نه کافی کیږي په یو محل کې ټیک دا بدو کې پوه شوي به خنوس یو محل سره او دوه محل سره بیل ته مسله ده چې کله خطاب واحده او به حکم ټول به حکم د یو محل کی او چې خطاب بیل بیلو به هر یو بیل بل محل حسابيږي او په غسل کې خطاب واحده ده فقس څنګه ده غسل کې فطهروا ټول بدن پاک کې خطاب یو ده نو جميع اعضاء په حکم د محل واحده کې شو نه د یو تری بل زیاده بار څه کیږي کافی کیږي او داس کې فغسلوا وجوهکم یو خطاب وایدیکم بالخطاب هم سو بروس وارجلکم بالخطاب بیل بیل دي کنه دي نه دیو تری بل لپاره نه زکه چې محلونه بیل بیل دي تاسو پیږئ نو خپل مقصدی خبره به کې حل کړي چې خپې په خطاب واحده باندې مخاطب دي
وارجلکم فاغسلوا ارجلکم یو خطاب دی کنه دا په حکم د یو محل کې دی دا سینې شي کېدل چې یو وینځ او بل مسنا یو محل یو کار وکي تاسو راځي په وته وګورئ دا شي نه چې به سبق نه ویل کېږي نو بس کار رواني کنه نو څونه به تیریږي ها وکذا مذي المدة لما روينا هم دغه شان دریم صورت چې هغه سره مساماتيږي تیریدل د مودي دی منګ حدیث مخکې منګ حدیث روایت کو او دا منګ خاصیات د هدايي کې ویلو چې لما روينا وکله وي چې مخکې حدیث تیر شوی و اذا تمت المدة البته یو مسله را تبین ټول لګ برو ګوري چې ستا او د ستدي په موضوع د مسه کړی دا او ټیم د موضوع پورا شو موده پورا شو مثلا مقیم یو ورځ یو شپه پورا شو اوس به موضوع وباسي نو ټول او داس پکې کنه صرف خفي به انجنا خفي وینځ بس کافی د نور او داس خود شته دي خدا هغه صورت کې چې او داس یو موضوع دی وستلې د سي صورت وکا او چې ټیم موده پورا شو لته به او داس ایلا او تا موضوع وستلا او اوس فیس به د خفي وینځ مو نور او داس باندې کوم نه خدای غیر کنه نور خو به او داس یا خو بخامخه کې پیږي کنه وګورئ واذا تمت المدة قال چې موده برشي ندا خفيه موزيبه باسي وغسل رجليه خفيب وينزي وصلى منبوكي وليس عليه نشتبد ماني اعاده بقيه الوضوء چې عادت باقي او د سوکي زکه ولا چې دا کنه پر لپسینځل منګ ویلې دي دا نه دي ضروري حنا په بنسماني ولا ماندار چې دا مثلا مخوینځلو او وچو وسلاسونه انجینو ناجایز دي نه ناجایز ده بهغه وچو به ما سوکړه بهغه وچ شله بیرخ پی وینځلې اگر چې خانه د جایز د منغ حنا په بنسبت لکه غسل کې مونږ ویلو کې شان مزمزه پاتې شولا او ګنټه پس او دوریات شول نور بدن وجه د مزمزه دی وکي کافی ده دا پر لبسینځل ضروری نه دي وکذا اذا نزع قبل المده کده مودینه مخکې موزوی السلا بهم دغه حکم دی خدا کم صورت کې الکه دغه دوه صورت جوړیږي ما بار جوړ کړل چې او دسته وکړلو موزه دی بخو کړله بی او دس شولې په موضوع دی مس وکړله اوس دی وستله مودینه مخکې نما سماته شول اوس په وینځه او کلامه سره کړي نه د وسره موزي وستره نو څخه د شتخفي تعالی دینځلې دی هغه کی خبره نه کوي لان عند النزع زکه وجب ورای يسر الحدث السابق الى القدمين كانهما لم يغسلهما الاكبر وګړي دا اهم مساله ده چې تا ودس کړي دی کنه توجه او موزي دی په خو کړي دی او به او داس شولې او به دې په موضوع باندې مسو کړله او اوس دې موضوع ویستلې خپې ولې انزیار ولې ځکه ته به او داس شوی وي چې ته یو 15 غنټې مخکې به او داس شوی وي او تا به نور او داس وکړو په موضوع دې څه وکړه مسا ناغه بي او داس لا خپو ته نه وتلې ځکه موضوع وي نو چې اوس دې موضوع لري کړی نو خپې ته به خپو ته به او داس رااله نو چراله انځي وینو ما مسله د مخکې ویله لأن عند النزع اذا په وخت د ویستلو د موزیکی يسر الحدث را له بيودسي هغه سابق بيودسي را لقدمونو ته گویا چې کانه لم يغسلهما دي سلید سره د پینځل نه دي تاسو پوه شولې اوس اهم سوال دی چې موزي ویستلې مسمات شولا څومره ویستلې بدیم بویا یار پوهیږي نو خبره قدرت دی هدايه کې څنګه ده لکه شان مشکله ده ښه یعنی هغه موږ چې کوم سوچ کوو زموږ په عرف کې کمی موزي دي دغه موافق نه د ذکر باندې ګرانه لګي نو وخت ټول ښه او خو به موزي بر راغلي وي دي ځاته د موزي خو حد ګټو پورې دی چې ګټي پټي کړي کا دومره حد دی او په خو به د سوچت براغلي مثلا دیني می بندي ته بر رسیدلې وي بل فرض او غټ بوتان سي او د خلکو دي او بخارو کې چي ندنی په بندوي پورې به موزي وي نو وښه لکه وسري د څه وکړه چې د خپې را بار کړه اکم موزه به چې ګټو پورې وکنه دانی مخپم د غین را بار کړه خلا پوره د موزي نه د وته څه موزه خبره ده ما په خپل پوهه شوي کنه به تاسو ما د خپې د ګوري د پورې موزه ده کنه د خپې تر لری کړه نو خبره د ګټو پورې کومه حصہ د خپې ده دا مکمل د موزي نه دروته خودو مردا چې د پندای باندې کوم موزه وقت راوچته شول خپا نو بس د څه شول لکه موزه دی وستله اگر چې ترګټو وسم خپه پټه ده په موضوع کې خو هغه یې د موضوع تر لکه مې چې په پندای باندې ده نه داسې شول لکه خپه چې را بار شول وجه ول زبردست بیان کړی ده
دا موزه چې کومه بده ساق باندې بده بندو باندې کومه حصہ د موزه ده کڅو په دغه ځای مسکه یې مسکه فکیږي ځکه مسکه خو بخپه بکار د خو د ګټونه شروع کیږي او تر ګټونه بره مسکه کیږي نو چې کوم ځای باندې مسنه کیږي نو معلومیږي دا محل نه دی او تخ په دې ترابار کړل نو چرابار دې کړل کنه نو محل د مسنه د خبره ویستله اوس په کار نه کیږي اوس کتلان دې مسکه غځې باندې خپه نشته او کوم بر ځای باندې کې غځې محل د مسنه دی په یوه کنه مسم به نه د جایز په دغه ځای باندې دغه وجه ده تاسو ګورئ او حکم النزع حکم د نزع چې دی چې کله ورسره مسماتیږي هغه یثبت ثابتیږي به خروج القدم چې قدم را بار شي له ساقي ساق ته تبوس وی چلکه پندای ته قدم څنګه را بار کیږي ساق د زمنګ نه یادای ساق د موزي یادای د موزي د ساق ولکه مې صد هغه ته قدم را بار شي خو ما تاسو ول دا متصور کیږي چې تاسو سوچ وکړئ چې موزه دې ز پوری کا زمنګ موزي خو ترګټوي کنه هغه تخ پر بار کی لږ چې روچه تکړې سګټې د خار کیږي کدرې ګوتی ګټو ایسنه لاندې چې کوم خبره چې درې ګوته ښکارا شو لکه نه درې ګوته د خپل درې ګوته بس قسمات شو ما سمات شو قصه ختمه لانه لا معتبر به في حق المسيح لانه ذکر ساق باندې کوم حصہ د موزي لا معتبر به معتبر نه دی په دغه ساق باندې لا معتبر به اعتبار نشته دغه ته په حق د مسکه چې ته په دغه مسکه مسنه کیږي پوهیږي دې ساق باندې چې کوم حصہ د موزي د بده مسکه مسبي نه کیږي وکذا باکثر القدم لا بسبل وورا ټول خپل خلا پریدا په دې ساق باندې په دې پندای باندې چې کوم حصہ د موزي ته موزي دا کدي ته اکثر قدم را بار شو کنه ما سماته اکثر قدم وکذا باکثر القدم والسيد تسویله تاسو لږ متوجي شي په دومره باندې خو پوه شو د دې روایت حاصل داو چې د پندای په حصہ باندې کومه موزه د دې ته ټول خبر بار کړله اگر چې ګټي تر وسلا پټي دی په موزه کې به مسماتا او که اکثر حصہ دی را بار کړله به مسماتا امام صاحب نے روایت ده امام صاحب رحم الله روایت ده چې دا څه وي پوند څه ده پوند دا یا اکثر حصہ پوند دی روچه تکړه کنه د قضیت هم مسماتا شولا ځکه محل د غسل چې وکنه محل د غسل د موزه نه را بار کو موزه خو د ګټو پورې وي هدي دا باقي غزيتي موزه ده هدي تا را بار کو امام محمد رحم الله بل خبره کوي کم زمانه چې څومره حصہ د خپل باندې چې مسکیږي کنه توجه هغه درې غوتی ځه د سیده په څومره حصہ د خپل باندې چې مسکیږي چې هغه درې غوتی دومره حصہ په موزي کلافات و نو بس مسنه د ماتا علامه شمی وې دا راځي هر آیدا تاسو راځي وګورئ دا مسله ختم شو له دې سره یو اوایي بل مسله ووري علامه شمی ذکر کړي ګورئ کله کله دا سکیږي چې موده پوره شي موږ ول چې موده پوره شي مسماتيږي کنه وسمي ویل خدا را یخني د خپې نشینځلې کوم موزه لري کړل کنه دومره خنی د دومره خنی کې خپې وینځي نو خپې کار بریدي نو خپو د وینځلو حکم تر نه ساقط دی اوس بچ کوي وسله موزي وباسي بس په قلاري کې هم د قشان ادم رده مسبب موزه وسنه کې موزي حیثیت ختم شوی نیټه پوره شوی اوس په دې موزه داسې مسو کله څنګه چې خلک په پټي کوي پوره معنی وکم مکمل او چې د پټي حیثیت ده تاسو پوهیږئ کنه او ما ویل وخت چې موزه باندې مسکه ول اولادي کخپینزل دا خبرم کړی و نو کله کله یو اولای کله بل اولای او کله یو واجبي کله یو څه وستا موزي بخو کړی توجه دا صورتم بګراله نیټه نه د بورا چې ته لس غنټې شوې دي او وست موزه وباسي او کخپین ځکه وبنشته وب اوس خدای دې غر کې غر شي خو بده نشته او موزه وباسي نو اوس مسکه ول درمانی واجب دي سلام موزه وباسي یو بشتري خو خپې دي خرابيږي نشینځلې به دغه مسله مسالتان معکوستان دو مسلې دي یو بلک برعکس اورا ومن ابتدى المسح وهو مقيم ده بخيسانه د وقت شي قدري مسله ده د مقیم د بار څومره ټیم دی 24 غنټه مسافر د بار څومره دی 72 غنټه توجه مقیم سره دی او هغه مسا موزي بخو کړلې
او لا مودې نه د پوره شوي 24 غنټې چې بس په سفر کې شو وته وایي زه اوس 72 غنټو پورې کار کېږي 3 ورځې 3 شپو پورې مو باسه اگر چې ابتدا کې دا مقیم او د دې برعکس او که مسافر سړی دی او موزي به هوکړي دي مقیم شو نو که د مقیم ټیم پوره دی یو ورځ یو شپه بس دا د موزي وباسي خبر ختمه او کله نه د پوره دی کې خبر حال مسافت 3 ورځې 3 شپه ول حکم ختم شو اقامت په وجه باندې تاسو پیږئ وګورئ ومن ابتدى المسح څوک چې ابتدا د مسح وکړي د حال کې چې مقیم وي او هو مقیم حال لکنه حال چې کله جمله اسمه واقع شي بالضمير والواو او بالضمير او بالواو او بالواو کې وي على الضعف غیب د کافی وي فسافر دا سفر شروع کی قبل تمام يوم وليله مسح مخکې د پوره کېدلو د یو ورځ او شپې نه اعلان پوره کړي خاصه چې پوره کړیو دا خبره قیدم ضروری ده تاسو ګورئ مقیم دی موزه به خو کړی و یو ورځ شپه پوره شوې ده اوس دا صبر منیزي وسوي بدري ورځو ته رسولې شم نه خدای دې غر کا چې کله یو ورځ شپه پوره شوله یو ورځ او شپه نو موزه خو کار پیخې دی دینه بس به بيڅو کی نو قبلها مسح 3 ايام ولياليها مسح کولې شي 3 ورځې او 3 شپه پورې عملا باطلاق الحديث من د وجه د عمل په اطلاق د حدیث مطلق راغلی چې مسافر 3 ورځې 3 شپې کولې شي دا یې ویلي دا یې دی ویلي حدیث کې چې موزي به کړي مسافر والا یادو ما دا یې دی ویلي بس چې مسافر 3 ورځې 3 شپې مسح کولې شي کې ابتداء مقیم او کې ابتداء مسافر هغه څه کار نشته غیر مطلق حدیث ذکر دی المطلق یجري ولانه دا زبردست مسله ذکر کړي د سم کې نه دوسه ته کو داس ماته دبل الخير سره راشي په حسامي کې تاسو حسامي کې امر تر رسیدلی و ورسیږي ان قریب امر کې به راځي مامور به په دوه قسمه یو ته مطلقاً الوقت وي یو ته مقید بالوقت وي مطلقاً الوقت هغه مامور به ته ویل کېږي چې د وخت سره داسې تعلق نه کې وخت فوت شینو دا فوت کېږي نه لکه صدقه فطر ده که وخت تیر شي مکه شانه ده سباق نه کوي مقید بالوقت هغه مامور به ته وي توجه چې د وخت سره داسې تعلق وي که وخت فوت شي دام فوت کیږي بیا دانی به قضایي لکه منځ وخت سره تعلق دی کنه نو که وخت تیر شي بیا دای بیا خو قضایي نو صورې ښه مقید بالوقت کې قانون دا دی چې وخت اخر له اعتباري دا انتهي عامه قاعده د علامه شامی په ذکر کوي سمې ویل مقید بالوقت کې چاله اعتباري وخت اخر لا وخت اخر کې څنګه وي وزغه ته ګوره خزیته هیز رااله د منص په اخر ټیم کې بیخي 15 منټه پاتې دي 3 منټه پاتې دي منص ساقط ځکه وخت اخر کې حل نه ده او کله وخت اخر کې پاک شوله د هیز نه ټول ټیم کې هیزو دا مونږ به سره ګرځي مسلمان دی کافر دی وخت مسلمان شو بیخي یو منټ پاتې لري دمون برا ګرځي وخت اخر کې حلو ماشوم دی بالغ شو دمون برا ګرځي لیوانه دی روغ شو دمون بکې کوي نو کرا ګرځي به او کلیوانه شو بس ساقط تاسو پیږي د قرباني کې دا مسله ده قرباني د بار 3 ورځې دي ښا د 3 ورځې تر ماجیګر نور پرې وته پوري نو کدا ټیم کې څو غریب شو به د اخیری منټ کې اوله قرباني تر اوسه نه د کړي بس کیسه ختمه وخت اخر له اعتبار ده او که غریبونه وکړي او دغه وخت مالدار شو پیسې وته د مرادي نو ډایرکټ کې کول شو ټیک د غنی رست به کوي صدقه به کوي یو هیڅ پوهیږي کنه به نه چا د اعتباري وخت اخر لکه سامي کې باقاعده تفریحات کړي راځي نه دلته وګورئ چې دا اول صورت کې دا مسافرو دا مقیمو او څه شو مسافر شو نو په اخر وخت کې چې تل نیټه پوره کېدل دا مسافرو چې مسافر حکم شو او چې مسافر مقیم شو د څټم کې مقیم کېدل د څټم کې نیټه پوره کېږي دی وخت له اعتبار دی وخت مقیم دی نو بس یو ورځ یو شپې وي او که پوره شوی بس خبره ختمي ولانه حکم دا یو حکم دی متعلق بالوقت وقت سره تعلق دی فيعتبر فی اخره معتبر وي بدی کې اخر وقت بخلاف ما اذا استكمل المده للاقامه ثم سافر هغه صورت کې چې کامل کې موده د اقامت مقیمو 24 غنټې پوره شوې دي او دینه پس په سفر وزي او وس بزر د سفر 3 ورځې او 3 شپو پورې مسکوم او وسنه کې ټیم دی پوره شوې ده ثم سافر ټیم پوره شوی او شپه وغینه پس سفر کې شو نو اوس کار نه کی یو وجه سره ولې څنګه چې نیټه پوره شو له اقامت کې یو ورځ یو شپه نغه حدث را لګنه حدث خپې کې ولګېدل موزي کار پرې خودلون حدث خپې ته داخل شو
او کته اوس مسافر شول اوس ما سمانه کار کې ته خرافه جوړیږي د حدث او مزرفي وي وګوري لأن الحدث قد سر إلى القدم أخر سيدل قدم دا والخف ليس برافع وسكم مذكر دار دا كي رافع جوړيږي لکه رافع نه دا ولو قام او مسافر مقيم شو د حال کې چول نه مسافرو نو ان استكمل مدة الاقامه که یو ورځ یو شپه پورا کړی و نظام موزي و بس چې اوس مقیم دی مزید نشي لأن رخصة السفر ذکر رخصت د سفر چې لا تبقى دا باقی نه پاتې کیږي بدون د سفر نفس هغه کې د رخصت علت سفر او سفر خو ختم شو و الا لم يستكمل او کشری یو ورځ او شپه ملانه د پورا کړی او مقیم شو هغه پورې خو کار کولې شي مقیمه پورې اتمها یو ورځ یو شپه به څه کی پوره به کی دغه مده به پوره کې لګلان دیم ګوره کنه یار لأن هذه مدة الاقامه ذکر دا یو ورځ یو شپه مده د اقامت د مقیم دا مقیم دی پویږي به دا یو خبر سره ملګری کې یو لسمه مسله المسح ولا تابع الخف تاسو له ګوريږي د موزي تابع دی هغه ته ویل کېږي جرموق څه ته وایي جرموق دا یو شی دی چې دا به خلکو په خوا د موزي د حفاظت لپاره بخو کولو نو موزي د باسه به بل موزه واچولا یا به قیمتي موزه و څه کپڑا به څه وګندله چې خرابېږي نه خیرنېږي نه خو غریبي و خلکو بدلګ لکشي حفاظت کول پیږي کنه د بار به چې کوم شوا ته دې واچو دې ته بس ویل جرمو کویلا رسې به بس بر وګوره یو سړی موزه په خو کړل ټیک ده به به بر جرمو په خو کړل پدې مور رسېدای اوس غواړي بیا ودس شو نو مخې وینځو مسه وکړه لاسونه وینځل وسوي ز مسه کومه بدی جرموق مسه کولې شي کنه د موضوع د پاسه څوک چولې په جرموق مسه کولې شي کنه پوه شوي کنه ما د جرموق تعریف کو د هغه شي ته وای چې د موضوع د حفاظت د باره خلک چي کله د سرمنی کله د کپړی نو مساله یو سړی او د سوکو موزي واچولې د بره به جرموق واچول بی او دس شو نور اعضای وینزل مسب موضوع د بره جرموق معنی کولې شي کنه نو څلور شرایط کې موجود وي به جرموق مس کولې شي څو لاندې لیکلي څلور شرایط د دي ښه اول تاسو ګورئ دا جرموق په موضوع باندې د بره بخو کړي بره د حدثنا مخکې د حدثنا څه مطلب مخکې د حدث تاسو ما ته لږ متوجه شئ دا پرې دی مخکې د حدثنا دا او داسې وکړو موزي بخو کړلې لا به ودس شو نه دي چې د بره به جرم واچول یو او که یو پیر به ودس شو نو حدث راغله په موضوع ولاړ لیکه بچا او د بره جرم په خو کړو د جرم کو د بره مسکه غلان دي حدث لري کوي یو قید شو دویم دا ويكون الجرموق من جلد دا جرموق دا سي چې هغه کې ګوره د موضوع صفات وي د موضوع صفات به ان شاء الله به بیان وسباله څه بکی وي د موضوع صفات پکې د چرمنی اوس کله چې د کپړې مو جرموقو باغې باندې ځان لمسنه کیږي نو دې بیان وکوي ان شاء الله که دومره نری و دومره نری چې تا باغې مسګوله به جرموقو نو هغه مسه تری لاندې دغه تم تلله ده موضوع ته نو بس دا شول لګه چې موضوع دی وکړه هغه به خبره ده دوا دریم والله يكون لهما چې دوالو د بار خرق نه موزیش لیدلی او نه د جرموق لیدلی لنډه دا رمول به جرموق کې معنی د چا پرته وي د موضوع درې څلورم ويلبسهما قبل يمسح على الخفين دا به کراوله او د سمات شو او د سیمو کو موزي بخو کړلی او د سمات شو په موضوع مسه وکړه موضوع باندې غیر بس دا بخو کړه وسم کار نه کی ويلبسهما قبل يمسح مسنه مخکې بخو کړی څو شرایط څلور دا څلور شرایط کې موجود وکنه نتا د موضوع د بسه جرموق خو کړی دي او بجرموق مسکه بس جایز دا وکني نشه په کوله امام شافعي رحم الله وي بجرموق مسنه نشه کوله قاری ته وی خو ګوره بجرموق باندې مسه وجه سره وي جرموق بدل له د موضوع نه او بدل نکار نه ور کوي جرموق بدل چانه دي موزي د خپل بدل غسل موزي بدل خپل انزل نه وکړه اوس جرموق دا غینه بدل کی تم نه لري بسي وګوره ولا ومن لبس الجرموق چا جرموق بخوک فوق الخف برد موزي مسا عليه مسا بقول شي امام الشافعي رحمه الله خلاف للشافعي رحمه الله ده خلاف ثابت ده فانه يقول غوي قاعده بياني البدل لا يكون له بدل نه
سوالګری نه څوک سوال کوي دا داسې مثال شو فقیر نه سوال کوي وته وګورئ ولنا ان النبي عليه السلام چې مسح على الجرموقين موږ د بردا دلیل دی په جرموقي مسح کړی و ولانه بل دلیل وورا ولانه تبع للخف لکبر وګورئ دا ډیر مزیدار دلیل دی دا جرموق تابع د خف دی دا د موضوع تابع دی اچھا موضوع دی کنه او موضوع تابع د خپې دی نو جرموق تابع د چا شو د خپې شو لاندا دا جرموق تابع دي او التابع لا يفرد بالحكم تابع چی دا په حکم کې ځان لکیږي نه د مطبوع حکم د دیمی دا حکم کې ځان لکیږي نه دا 47 التابع او تابع 46 ماده دا والتابع لا يفرد بالحكم 47 ماده دا نو وی ګوره ولانه دا جرموق شدید تابع دي د خوف د موزي استعمالا کم زه ته موضوع سره زیداري به خوګړي دا بم در سره زی استعمال یو شان دي غرض یو شان دي لاندې چلی کلی استعمالا اما فانه يدور مع الخف مشيا وقياما وقودا وارتفاعا وانخفاضا غرض سره فلانه وقايه للخف هذا موضوع وقايه ده وقايه بچاو لکه څنګه چې موضوع وقايه د خپې دي ندام وقايه د چا شو د خپوش ولا فصار كخف ذي طاقين دا څه شو لکه سړی موزه بخو کړی دوه طاقو والا څه مطلب دی د څه موزه چې دوه څرمنونه جوړي او سړی بخو کې نو مصب کوي شي کنه د ډبل چې بخو کلم د شو لکه چې دوه څرمنې پاتې شو لغه دا ویلو بدل نه دی ټیک د څه ویلو کنه موږ وایو هو بدل عن الرجل لا عن الخف بيدا جرموق بدل موزه نه دی بلکې بدل چا نه دی خپې نه دی لکه څنګه چې موزه بدل خپې نه و رسي مدواله بشریکه تابع د خپې شو بخلاف ما اذا لبس الجرموق چې جرموق بخو کړي بعد ما احدث شرایط هم لګولیو کنه به د څه شوی به د څه شو نو لا دغراله د حدث په موضوع لګیدلو صحیح ده ته به بار جرموق بخو کا اوس په تماسه کې نو ګویا د څه شو لکه لاندې نجاست به روباسي دا خرافه شو او موضوع خو مانع وي لان الحدث حل بالخف حدث چې هغه رسیدل دی موضوع ته فلا يتحول الى غيره بل چاته وسغادس ناوړي چې جرموق د بر خپل راشي ولو كان الجرموق من كرباس الکه مو ویلو جرموق بداسي چې د سرمنی وېدا مې ویلو کنه تاسو لږ بر وګورئ چې جرموق بيخي د کرباس وړې د کپړیو نری کپړه وا نو به د جرموق باندې مسکول نه کافي کیږي ها کچری دوم نه نری و چې ته بلم دی ګوت راکږي او تری لاندې موضوع ترسي نو داسې شونه لګه چې په موضوع دې مسو وکړه به ټیک ده ولو كان الجرموق من كرباس لا يجوز المسح عليه مسح نه ده جائز لانه لا يصلح بدلا عن الرجل ځکه دې صورت کې دا صلاحیت نه لري چې بدل د رجل نشي ځکه شرایط کې ما ویلو چې د موضوع شرایط پکې بکار دي چې بدل د رجل نه جوړ شي دا خو نه جوړيږي الا ان تنفذ البله مگر دا کرسي اغلندواله الى الخف موضوع ته بس به ټیک ده رم وچاو دوه لګ